تاسو به نور وظایفو ته ضرورت هم نه راځي. تاسو مړه که کار روزګار کوئ، ګاډي کې روانې سورې، په بل څه کې سورې، په سیکل روانې، په موټر سیکل روانې، میندې خویندې په کور کې لوښي وینځي، جارو وي، کار کوي د کور، کپړې وینځي، هم دي یي. انشاءالله العزیز تاسو په سوریزو کې به تاسو وګورئ، کاروبار به صحیح شي، کاروبار منه چلیږي، ټیک به شي انشاءالله. رشتې نه راځي یا منپسند رشتې نه راځي، انشاءالله د پسند ودونه به وشي. او دغه شان مال حال کې به د برکت راشي، مال حال ټینشن به د ختم شي، دشمنانو ټینشن به د ختم شي، جادو به ختم شي، او جناتو ټینشن به ختم شي. مړه ټول د دنیا ټینشن پریشانۍ ډېرې زیاتې دي، هر طرف ته پریشانۍ دي. زه تاسو ته یو وړوکې غونې وظیفه نن ښیم. یو خو دا چې یو 3 احادیث درته د سوره اخلاص متعلق یم. سوره اخلاص کې دومره برکات الله ایښي دي چې ستا هره مسله به پرې حل کېږي انشاءالله. یو حدیث مبارک 1 نمبر حدیث کې راځي چې څوک سوره اخلاص 3 ځله ووایي، دا داسې شوه لکه چې د پوره قرآن ختم. وګوره قرآن څومره دی؟ 114 سورتونه دي او 13 سپارې دي، او قل هو الله احد ظاهرا څومره وړوکی صورت دی، لیکن په دې کې دومره سمندرې پرتې دي چې نبی علیه السلام فرمایي چې 3 ځله چا ووایي نو دا داسې شوه لکه پوره قرآن ختم. ها بله واوره، حدیث کې راځي چې چا 10 ځله ووایي سوره اخلاص، چې 10 ځله ووایي نو ده ته به یو بنګله جوړه شي په جنت کې. څه به ورته جوړ شي؟ یوه بنګله به جوړه شي. په دنیا کې موږ کورونو پسې لولپه ګرځو، یاره چې کور به څنګه جوړ کړم، اوهو ملا ماته یار یې نن سبا سي چې کور جوړی آبادي کوي، ملا به درته ماته کړي، او صرف په 10 ځله تا ته په جنت کې جن یو زبردست بنګله جوړي. سوچ کوه، دا سوچ وکړه ونه که نه ځان سره چې الله پاک څومره مهربانه بادشاه دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې هغه تپوس وکړو د نبي علیه السلام نه، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خو موږ ته ډېرې بنګلې جوړې شي. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې د الله وسعت ډېر وسیع دی، د الله رحمت ډېر رحمت. ګوره ته د جنت متعلق څه سوچ کوې؟ جنت تا ته دومره وړوکی ځای ښکاري، ته خو بیا د دنیا باندې سوچ مه کوه، دنیا څه شی دی جنت په مقابل کې. اشرف علي تاني رحمت الله علیه فرمایي د دنیا په مقابل کې ډېر خلک وایي چې یاره دنیا دې نه به څنګه دا لوی جنت وي چې دا دومره خلک به پکې ځایېږي، د یو جنتي دپاره به د 10 چنده دنیا دا به څنګه وي، دا به کوم ځای؟ عقل دې نه مني. نو یو خدا چې د الله او د رسول خبرو کې عقل اسونه مزغلو. الله او رسول چې څه ویلي بس ټکي ویلي، ای باندې آمنا وسلمنا. بل دا عقلي دلیل ګوري. نو حضرت حکیم الامت فرمایي چې که یو د مور په خېټه یو ماشوم دی او دته چېرته دغه ټیم عقل ویر کړی شي او دته ووایي چې وایي د دې نه پس به ته ځې یو لوی دنیا ته، هغه خو لویه دنیا څه ګڼي د مور خېټه؟ هغه بل څه لیدلي نه دي، موږ بل څه لیدلي نه دي، آخرت مې لیدلی نه دی، ځکه موږ ته دا دنیا ډېره لویه ښکاري. هغه ماشوم ته که چېرته عقل ویر کړي او ورته ووایي چې ته به اوس یو لوی دنیا ته ځې، هلته به چې دی بسونه دي، ټرکونه دي، ټریلې دي، او هلته جهازونه دي، هلته لوی لوی ځناور دي، مارغان دي، انسانان دي، پیریان دي، هلته لوی اسمانونه دي، هلته ځمکه ده، هلته بوټي دي، فصلونه دي. بس یې د دماغ خراب دي، هغه د مور خېټرولو کې لویه دنیا ګڼي، ځکه هغه بل څه لیدلي نه دي، عاجز بل څه لیدلي نه دي. دنیا خو یې نه ده لیدلي که نه جوایي کې څه دنیا ته یې راغلی نه دی. نو چې دنیا ته راشي نو سترګو عقل یې وغړېږي، هغه سترګې یې وغړېږي چې اوهو خو راته رښتیا وې، دا خو ما نه منل. دقسې وروڼو خویندو دا دنیا چې ده دا د آخرت په مقابل کې د مور د خېټې په نسبت هم نه ده. دنیا آخرت چېرته آخرت زندګي لوی جنتونه دي، ګرځه پکې مړه ګرځه پکې، لوی جنتونه الله جوړ کړي. حدیث کې راځي، حدیث مفهوم دی چې یو کم از کم چې کم ادنا جنتی وي، ټولو کې کم اخیری جنتی، هغه ته به د دنیا په 10 چنده جنت ملاوي. الله اکبر کبیره. نو جنت دپاره کوشش وکړو، 10 ځله چې دی ووایي نو یقین وکړه چې اوس ما ته مکان جوړ شو. دنیا کې موږ مکاناتو به زه ګرځو، هلته به درته په 10 ځله قل هو باندې یو مکان جوړ شوی، نو په کروڑونو مکانات به دي مړه مزو کې وي. یا قل هو څه ګران کار دی، کم مشکل دی. بل حدیث، دریم حدیث مبارک واورئ.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې سلزله قل هو الله احد صورت وي صورت اخلاص نو د د 50 کالو گناهونه معاف. الله اکبر کبیر. 50 کاله گناهونه دې په معاف کیږي. نو زمانو خویندو سل زدر ته وظیفه در کومس قل هو الله احد سره مینه محبت ساتي. یو صحابي به دا ډیر وی نبی علیہ السلام دې تاسو کو چې دا ویل ډیر وی یا رسول الله ما دې صورت سره ډیر محبت ته دې سره می مینا ده. نو نبی علیہ السلام ورته دا مینا وتا جنت ته ورسی او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. یقینا دې کې بالکل براءت د شرک نه. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ویا چې الله یو دی، ویا چې الله یو دی. الله الصمد، الله بے نیاز بادشاہ دے، دی چا پروا نه ساتي، دی چا محتاج نه دی. ټول کائنات ته هغه محتاج دي، کا فرشتي دي که انسانان دي که پیریان دي که پیغمبران دي، هر څه چې دي ټول د الله محتاج دي، خو الله د چا محتاج نه دی. ولم یکن له کفوا احد، او نه د هغه څوک همسر شته، نه د هغه څوک مثل و مثال شته دی الله پاک. نو دا یو ډېر لوی عظیم صورت دی، صورت اخلاص. نو تاسو نو سل ځله چې ووایئ نو څه کېږي؟ د 500 کالو ګناهونه پې معاف کېږي. حدیث کې راځي. نو تاسو سل ځله دا وظیفه جوړه کړئ، کم از کم سل پیرې د تاسو ته داسې چې تاسو به نور وظایفو ته ضرورت هم نه راځي. سل ځله تاسو روزانه کم از کم یا 200 پیرې او زیات چې څومره ویلی شئ. تاسو مړه که کار روزګار کوئ، ګاډي کې روانې سورې، په بل څه کې سورې، په سیکل روانې، په موټر سیکل روانې. مونږ میندې خویندې په کور کې لوښي وینځي، لوښي کودي وینځي، او دقه شانتې جارو وي، کار کوي د کور، کپړې وینځي، اوم دی. تعداد ځان سره یاد ساتئ چې سلو نه کم ني او زیات چې څومره وي، یو تعداد ځان ته مقرر کړئ. انشاءالله العزیز تاسو که دا وظیفه جوړه کړه روزانه، نو انشاءالله په څو ورځو کې به تاسو وګورئ تاسو دا کم از کم 40 ورځو کې به انشاءالله تاسو د دې اثرات ووینئ. تاسو ګوره کاروبار به صحیح شي، کاروبار منه چلیږي، ټیک به شي انشاءالله. تاسو د رونو د خویندو د یا د چا رشتې نه راځي یا منپسند رشتې نه راځي، انشاءالله د پسند ودونه به وشي، پسند رشتې به درته الله پاک راولي غیبي. او دغه شان مال حال کې به د برکت راشي، مال حال ټینشن به د ختم شي، دشمنانو ټینشن به د ختم شي، جادو به ختم شي، او جناتو ټینشن به ختم شي. مړه ټول د دنیا ټینشن به ستا ختم شي، او آخرت کې به دره بنګلې بیلې جوړي. آخرت کې لوی لوی مقامات، لوی نعمتونه بیل دي. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. ټولو ته اجازت دی انشاءالله، خو بس د حرامو نه ځان ساتئ او مونځ پابندۍ سره 5 وخته کوئ، بس ټولو ته اجازت دی. الله مو د دنیا او د آخرت په خوشحاله او مالکه. الله مو د غمونو نه، تکلیفونو، مصیبتونو، پریشانونو په دنیا کې مو ساته، په آخرت کې. و آخر دعوانا